دا د جبر دا د ظلم انتها د ویرولو نه ده. जी अस्सलाम वालेकुम قدرمن ارویدین کې کاتین کې ستړي ماشي زه خالد خان نن میجا چې کوم ولما کې ملګری پروګرام شه ولما کړای دی امیش مقصد صرف یې مخبل دادای ذاتی تور باندې چې د میش چې کوم د علاقې د وطن ځوانون دي د خپل خلک د خپل علاقې د خپل خلک چې کوم تکلیفات دي هغه د کل کې بیانوي نه د چنه ډاریږي نه د چنه شرمیږي په باندې او دا ډېره غټه خبره هدو دا سی یو زون د میش د وطن د میجا د علاقې د ټوله پښتانه د پورا د میش سره موجود دی منظور احمد پاشتین. منظور میجا ویلکم درته ویای اور خپل پروګرام شي ډیره مننه هر کله. منظور اول خو مشته درو وشایا چې دا د میج ډیر خلک پښتنه کو ډیر خلک دا ویایي چې دا منظور پښتین و دره د افغانستان نه بدل شوی دی د خپل علاقہ وطن کې امدای پیرانوم یې چدای دا معلومات ډیر کو دی وسه پر د چاته دا وشوي دي کنه. مخبل پیدایش 25 اکتوبر 1994 د سویلی وزیرستان په تحصیل سروکی شاعر علاقه کې مې زګون شوی دی او په دیګي دوی شمه د شاعر په سکول شمه سبق ویلای دی بیا مې میټرک د آرمی سکول بنو نه کړی دی او اف اس سی مې د کیمبرج کالج کرک نه کړی دو ګومل یونیورسيټي نه مې ډیګري کړی دو د ډي وی ایم. نو دا دمره غټه غټه کیسې دي چې دا د افغانستان چې ډایرکټ رو بدلدلی نه دی وړي کولی نه مې دوله تحقیق مې جامع کړي دي. بیا د دغه وضاحت خو کالج کې څوک ریکارډ چیک کړي د مو پلور نوم عبدالودود د مو نیکه نوم داود خان او د مو پلور چې کوم نیکه د داود خان پلور ابراهیم خان دا د فخر کشمیر په سرټیفیکټ شه دی دا هغه کاس و چې په 1948 شه جنگیده په سرینگر هم ورتیر شو په دیګي ځای شه دهلی فتح کوله د دیګي ریاست په خپل باندې نو خلک قانون دا شکینه کو چې د افغانستان لکه چې بدل شو هغه د بدل شوی هغه واجه دادو منظور چې اکثر ډیر خلک دا پښتنه کوي په دا چې کته سوچ وکي د میج د وزیرستان دا نن صاحب په سوشل میډیا باندې د خبره راونه دوی میج نړ خلک پښتنه حکو چې منظور پښتین چې کیما ټوپای په ساراوي چې کیمه کپڑے وغندي دا انداز واقعي د وزیرستان د خلک دای کنه د خو د افغانستان ول سره ډیر ټچ لري دا داستو چې ټوپې چې کیما دو ټوپې د پښتانه چې په کیم کوونجک شي یو وردا سه یو رچګه څه شي بیا خلک په سره وي دا ټوپې که خلک دا وی چې په 2018 کې چې منظور په سره کړل پانه بعد په دا کې پی کې په د علاقې شلی دلی شوی د زمو مجرم دا ټوپې خو داس خلک چې 2014 کې په سره ولې بلکې یو کاس ورته وی چې 2008 نه په سره و د وزیرستان دی کنه ټوپې یعنی دا کلچر کې چې مش ټوپې په سره وي کیم رنګ په سره وي دا کلچر نشي کېدلی ځکه چې ټوپې رنګ برنګي وي چترال ټوپې په ټول نازیته په وزیرستان شه په ساریږي په چترال نه نازیته په وزیرستان شه په ساریږي وسه دغه دا مطلب نه چې وزیرستان خلک چترالیون دي نو دا داس وی چې ټوپې ولا لیاخته شه جمع مخبل دا یو دغه کړی دو دا یو ملګری کړی ونن مې جمع نه به زه دوی جمع خالي شوراو نو دغه په وجه باندې هغه مې وغست دو کپڑا د میش جمع وغستل دي بیا د کاغذ دولت جوړ ک غنډه کا دولت د جوړ کړل په دا باندې دمر غټ پارک نه کیر چې پیرا د کومینه تعارف پدا کیږي چې غنډه د چګه جوړ کړ کا ټیکا د کومینه تعارف د دغه په ثقافت کیږي د دغه په ژبه کیږي د دغه په چاکټیټ باندې کیږي د کومینه تعارف د دغه په تاریخ باندې کیږي د کومینه تعارف یا د شخصیت تعارف د دغه یعنی فور فادرز چې په انګریزي کې ورته ابا او اجداد پور دوک شته په هغه باندې کیږي نو په هغه کې خو داسې کمای نشته دا چې کیمه نکته دي د لازم اسه سرته پوتې شوی اسه سرته پوتې شول. اچھا میز دا ها یہ منظور نه پښتنه کوي میز د خو بارش هم پښتنه کوي چې دا خو اوس مندلس خو راوند دی منظور یو دا ډیر خل دا پښتنه کوي چې دا توستا چې مطلب جلسې جلوسینه تا فند دا یا پیسې درته رودري می دغه و درجه ها د پړوسی چې کی ملکینه دي دغه طرف نه چې سپورټ دا کی کاته کدا سه غاپتای یار اکثر مده ایشتیک مده دمر خاندای رو دریمی دا چې کیم خلک په زم شه دا کوېسچن دی خالد خان سره رزبونه جلسې کیږي په تور شپه نه دي شوی
و بیا ډېرې جواتې کېږي پټ هم نه دي کړي رو دا شي چې د امیر جلسه دا وکسي چې کیمه د چاندول بامبې دو دا دغه خلک شه د څوکرو ته خوښ کي چې زیر شوروه دغ د خوښ کو چې پلونکای دی وشوروي دا د چاندول بالټه د دغ د وشوروي و د کسي چې د خلک څوره پی مستر کوي او بیا خلک په سارینه تیر دی خلک وړو کې د خپل سینې ګولې ته ورمخشه کوي د دغه تحریک د پورا دغه خلک اتفاق اتحاد په چوړه باندې داس غوڅ شوی دی تاسو سارینه پرې شوی دی اتفاق اتحاد کم ختم شوی دی نو اتفاق اتحاد دغه په صورت ختم کول ته نه ور کوي دا خلک ریپې دا د پاکستان میډیا د کیمرې ونسی د دنیا میډیا د کیمرې ونسی زو ریز خواشه چې په پلونکی ریز د پلونکی ټیم نه پلونکی ټیم پر 2 غنټې ټیم په دا کې نه مو ته لاس کروڑ روپے په چار دي کداغه پښتانه نه ورساولې لاس سل زر روپے بوندې بیا درته وی خلک سارینه قربان کوي د پری پیژای کیږي دوه ما خبره بیرونی فند نو د افغانستان یا د انډیا خلک لا پته دی ځکه را بیرونی فند پر کوي چې د امیر خلک روخلوسی یو مو کلاس په فیصله هیڅ ګناه نه کړی ورک دی نو زه یې په سر د انډیا نه ریپو لیا د پاکستان فوج دلته ډېر مثبت فوج دی موږ د 2014 نه اواز پورته کوو دا د خپل سر کټ کول برابر دی په دغه ټیمینه کې چې کوم ټیم شي میږي نو هغه آیا موږ د خپل سارینه د انډیا خوشاله پوره پرې کول بیا دمره په زرینه خلک ته انډیا ری پیور کړل نو چې دا پلاکینه خلک خواندې ماندې چې جوړي پریودینه کوي دا ته انډیا ری پیور کړل نو چې تو دمره شاکتای په دې خلک باندې چې کدا غون د انډیا سره ملاو شوی دي بیا په ځون شاک وکا چې په موږ شه هیڅ کوالټی نشته چې څوک پلیارو سره وړي منظور وس یو دا پښتنه ها دلته بار کیږي ډیر خلک دا پښتنه کوي تو سه چې کیم تنظیم دی دا تو سه یو سیاسي پارټای طرف ته راونی آیا دا تو سه یہ تو آخر مشن چدای چې جنډم دو په کیم طرف تو سه موف کیږي تو دا کو خبره چکاوي په حقوق شیخ دولته ډېرې خبرې رودريمي د شجونې ډېر حقوق دي پوس د خلک میلې ډانګي دي پابوند خبراتو ورسره نور ډېرې مسلې دي د میډیا د شجونې د جایداد وسه پر دا ډېرې غټه خبرې دي په لکه دا خبره تو سي د وسه پر مخ نه وروړلې خو نور کیسې ډېرې دي چې مطلب خالد خانه زه یو شارټ مثال درکوم یو پانه بد په پوښي شامکای شی وارز د مکه وشبل پانه بعد ټول خلق ویو ای به مور په مخ شه د دې ځای ورته مړ ورته پوال یو به مور دی پیګینه بعد شامکی خلق غیلا کنه و باید بیا نه ورتی منډه کا سل هسپتالینا جوړ کا سل سکولینا جوړ کا چې خلق وجود ته پکیم دي خطروي عزت ته خطروي دا ژوند سہولیات سړی وله وړي چې مو ژوند محفوظ وي چې کله د مو عزت او ژوند څه محفوظ وي پانه بس سہولیات خوانور کوي چې مو ژوند وي عزت مې نه وي مو ته چې ته د دنیا بادشاه مې جوړ کې خو چې بې عزتي رساوي څه غایز بګا مو ته بادشاهي خوان نه کړو چاته نه خوان ورکوي تو ته نه درکوي هیڅ شای خوان نه کی ژوند او عزت چې کلمه میش تر به پر خبره کړې د ایکسترا جوډیشل کیلینګ ژوند دی لاپته افراد دی ژوند دی په چیک پوسټینه غلطه رویه دو عزت دی ماینس دی ژوند دی خلک وال پوره وال دی په واقعیا بد عزت دی ژوند دی میش د ژوند او د عزت خبره کړې دو چې کله د یوې ښځې ژوند او عزت محفوظ وي پانه بعد دته چې حقوق ورکوي خوند یوه مسله هم د پښتانه په خبره باندې چې ډیره وړي کن کې نه وي دا ډیره غټه مسله ول د میش په وجود سره چې دوه حل کیږي په خدای قسم چې یو قدم منډه ورته ضرورت دوه وایي ورته خو چې د ژوند او عزت ته تحفظ ملاو شي په ان آباد دا یوه مسله هم نه پریږدي خلک مل ډانګې دي میش د اصول ورته کوو چې ډانګه ملادو مو ټکرای رو دال کړای دی ټکری مې په لاتړل دي په تور پامې رو بل کړی دي په مون دا په دا ټکری مارو نه نوازه پړانګه مې راښو وخت راو خو په دا ټکری د شوی مار تیر را بار کور دا مې بي ذاتی دو مو په دا ډانګه کورینه په مانسه په دا غالک څه د غوامه مې خوان دې مان دې په مخشه ویژنما میش خو داس ول کړای دی ډیر وخت نم کړای دی او باندې شوی نه دی میشه تو سه لکه دوماند ویسید به میشته اول څلور کسان وسه شول د میش چلو په چای الزام نه لګوي په چای نه لګوي تحفظ موري چاوا دا کیسه د خلکو ته وکړو
کامو ته دا خلک بجټ ورکوي چې ته دا تحفظ وکړه. بیا څه زماور یو چې زه دغې کیسې ځواب ووایه چابل یې مړه شول چا مړه کړل، خو چې چا ته یې ورکوي هغه دا په دغې کیسه باندې سوچ وکړي. ته خامخا د زونه رټ سړی او په زور د زونه عزتمن سړی جوړ کړی دی او چې کومه چار د چې یعنې خلک تحفظ وکړه هغه نه په سار پارېږي او چې کوم د کریډټ یو جنګ د شری کړی دی په ریاست شي نه، نو دا کیسې خو بیا خامخا پسې چګېږي. منظور ډېر خلک دا پوښتنه حقو سوال دا یو چې تاسې مطلب د نقیب الله مسعود پورا چک شوي وای یمو په خیال سره دا ته اسلام آباد ته راغللی بیا همدا ته چې مایده هم وکړله 6 فروری وه مو خیال په هغې شم چې مطالبات پیرا شول ویس مطالبات هم پیرا شول نشول پیرا آخر کار دا یوسف کې توب راون چیرې دی چیرې یو اختتام یې شته دی چې نه په دغه جوی باندې چې د میډیا دا د فلحال پیرا شي بیا میږي انشاءالله زیتی لشکي ویله په دا چې مو ته خو لیدل شي چې ویس مزید ها د نقیب الله ولا کیس په غي چیر دی مزید غا کیږي خو تاسې په هغه باندې داسې خاص چې وخته یې که نه یې په وخته ویله په دا چې د تاسې خو ذهن چې که د پارټۍ سیاست طرف ته مو خیال رودریمئ که د سیاست طرف ته ونه روچئ کوېسچن د سره ډېر کړل او اول دا خبره چې یعنې مطلب میش سره معاهده شوی بیا ویلې میش بیا روچګي خالد خانه چې زه تو ته وویایم میسج معاهده سره وکړي چې وګا روشه انټرویو درکوه خو چې دله ته رسېږه دروازه درخه بند کړه نو ظاهره خبره د احتجاج وکړي چې غلطه ده وکړه میش سره دا غلطه وشوه نقیب الله کیس باندې چې کله هم روان ورته بل ورکو پانهوالو م احتجاج کړی دی د په بل باندې م احتجاج کړی دی د 500 مطالبه د میش د هرې جلسې محور پوته شوی دی د یعنې تر اوسه پورې د پی ټي ایم چې کومې 15 مطالبات یې راکړه په سار شه نن هغه مطالبات وو دا چې تر اوسه پورې روانور خلوص ګرځي دا د میش کامي نه دو دا د ریاست کامي دو دا د ریاستي ادارې غیر سنجیدګي دي دا د پیرا کوم چې کومې مطالبې دي یا چې کوم دی په زړه کښې نه یو غام شوروي یو زخم شوروي پېښې باندې ملګتیا ول دي خو اوس خو نوی حکومت روغی نوی حکومت دا ریاست کو نوی حکومت وي یا زوړ حکومت وي ښه سړی په حکومت روڅي یا بد سړی په حکومت روڅي په پارلمنټ کښې د میش د پوره څوک اوس چګوي یا نه چګوي میش څه مسله داسې ده چې دغې سره پیره داسې سامون نه خوري مسله دا ده چې مسلې حال په چار دی که ښه سړی دی که بد سړی دی که اوس چګوي که نه چګوي که نوی دی که زوړ دی مسلې حال په چار دی میش رټ سړیتوب یې نه غواړي روده والی یو عام د یوه کلي چوکیدور در ولي د پاکستان ریاست ته باور پرې وکړو چې موږ درله ژغلی دی معاهده در سره وکړو په کیسه په موقع د کیسې سره ومني ځینې کیسه خو داسې چې ډایرکټ کېږي دا ډایرکټ وکړو چې کومې کیسې یو وخت یا د یو وخت سره وکړو کو رولاژي تو ته یایو تو در ولژي بل ملګری وي بل در ولژي میش خو ریاست ته سترګې نیولې دي چې څه په کیسه سره وژنګي شي پوته شوله یعنې پارلماني سیاست ته تګ دا نه دی شخصي غلطې په اجتماعیت بدلول پروپیګنډا کېدای شي اصلیت نشي کېدلی لکه زه ته مثال درکوم میش په غټې ډېرې جلسې وشولې غټ ډېر تقریبونه هم وشول ډېر څه وشول روزانه بنیاد باندې نوستی وي لوړی جامع مجلس میډیا ته بیانونه هر شی کې یوه سړي په دغه شي کیسه وکړه په لاکینه کښې څه د اسرائیل په باره په حق کښې چې دا پاکستان فوج ډېر ظلم کو احکام کوي لهذا هغه دغه د ونیو په غونډ تحریک یې ورچوي لهذا دا پروپیګنډا د اصلیت نه دی ځکه چې غونډ تحریک د دې شي سره نه دی جوړ نه د تحریک دا اعلامیاتو نه د تحریک دا بیانیاتو نه د تحریک دغه روحجان دی نه تحریک په دغه طرف راون دی بیا هم د یو معمولي یو عام سړي غلطي د یو داسې چې دغه سرونغلی وي څوک هم راتللی شي میش جلسې ته صاحبو د پاکستان فوج ادارې په خپله خوښه یو کس تعریفي ورکړي چې جلسه ته ورشه دا لبه پکښې وکړه دا یو په غونډه جلسه ردړي نه تحریکي نه خپله یوه بیانیه لري هغه بیانیه کښې نن هم د غیر پارلماني سیاست نه ورای نن وجوهات یې دي هغې وچ په وچه نه یي ځنې وره داسې نه چې میش په دا پارلمان یادېږي نه وچ په وچه مې انکار کړی دی امو د تیر میږ منې مولانا مراجالدین دغې پارلمان غړی و دغه پارلمان یې پوښتنه راته وکړله چې وایي ویشته دغې پارلمان چې سیخې کیسې کولې چا په کیسه غوږ نیوه
نه نیوه میږ یې چې د پارلمان یو خو دومره اختیار نه لري. نمبر 1. دومه خبره د پښتاني اتفاق اتحاد دپاره زه تو د یوې علاقې سړی د یوې حلقې سړی نو چې زه دارېږه ته دارېږه خامخا د زه مخالفت که نو بیا دا کومي اتفاق شه نو میش یای ها چې قومي اتفاق برقرار کول د پورا چې میش چا د سره اپوزیشن نوي دغه پورا په یو غیر پارلماني لیار شي سخت رد شي میدا اوس پورته کی پارلمان پاسته کرسي نه اکلی د ورمه ولا سخت گاله د علاقې سخت ګرمي او سخت سړک شدوي په غالک شدوي په تیژک شدوي اغه نه اوس پورته کوي چې د خلک په پارلمان په خپل ځانینه باندې په خپل ژوند باندې په خپل صلاحیتینه باندې یقین پیدا شي. منظور وس دا خبرې خو ډېرې شی وکړلې تو سه وس محسن داوړ شولي علي وزیر شولي پارلیمنت ته روغلل اواز تو سره په جلسې په جلوسینا شه هوی په دغه کې سم صابو دا خیال هکې دی شي چې منظور ها ودارېږي ها روشي دغه طرف ته په دغه شاین باندې تنقید خو ها کوي تو سه او بل طرف ته تو سه رودري مه پارلیمنت ته او په جلسې جلوسینا کې په آرمی باندې درا غټ تنقید کړه کل عام داسې تنقید کړه او زه وایم چې دغه خو چې کوم یو شور کاسوي اچ دالش کې محسوس کوم چې را دغه نقصانات دادي ټیک شو نقصانات خو یوي خامخه نر دا ها یو سول جوړیږي چې تو سه لشکي چالاکي هم په شکړای شي کنه دغه سو په جلسې په جلوسینا شي او د پارلیمنت ته کسان هر غلل دوه کسان خو غلل خالد خان علي او محسن یا نور ملګری وي هغه ته پی ټی ایم ټیکټ نه دی ورکړی پی ټی ایم چې مو یې بیانوله په یوه دې شي مخالفتدان دي ویلي چې تو سپورټ ورکړي سپورټ هم نه دی کړی دغه د تل په دغه بیان باندې میش خلک ته ویلي چې ووټ هم ورکړي په خپل شخصي حیثیت شوي لوړ وي په شخصي حیثیت شه تللی دي دا د پی ټی ایم په حیثیت شه نه تللی دا د ذاتي تللی دي چې کله دلته کانفرنس شته د خبره وکړه دیو چې د میډا نن هم مشر منظور دی میج د کار قانون هي میجو ان شاء الله خبره حق چکاوي کاوي په پارلیمنت شي بالکل دا څه ګورات چې پنوم پښتین دی ها دای د پی ټی ایم یعنی پښتون ژغورنه غورځنګ زون حصہ بللی شي بولی ها او داغه حق هر سړی ته حاصل دی ځکه چې دا د پښتون په نوم باندې دی لذا پښتون په نوم چې دی ها هر پښتون به په دغه ځون خپل ایڈجسټ کولای شي کا یو دغه نه نور چې منګون ها دا یای ها چې یعنی میش پی ټی ایم سپورټ کوي دا د میش خپل تحریک ته میش هغه ته هر کله یای په خپل باندې تحریک دریمینه هغه تر په سپورټ د دغه د نیوسه د انسانیت په بنیاد باندې د دین په بنیاد د پښتونوالي په بنیاد په کوم بنیاد باندې ها چې د پی ټی ایم څوک سپورټ کی ها میش ویلکم برته یای په دا ریاست شنن او بلا خبره د غپا والا سره چې تو وکړله یعنی د سیاست لیا پارلمان تورو درېمې دي تو هم مخشل ته لیا داسې خیال کیږي خیال خو څنګه کیږي خیال خو دا کېدلی شي چې زه څوک خیال وکړو چې یاره سابو که پی ټی ایم ننګ شو خیال خو دا کېدلی شي چې یاره که دغه غلطي وشوله خیال وي دا به مینه دي که چیرې یوه سړی هغه خپل روحجان معلوم وي همیش روحجان که چیرې خلق ته ذاتي یمو دا لګېږي چې دا چیرې دوله درېمي که نه بیا د روش یمونه د کلیر کو خو دا باور دا یقین د دغه خپل خلک چې په کیم شي باندې کېږي یا دا متعید کي چې زه پوهېږي شي د ته بهر باور ورکوم چې زه د دغې طرف ته نه درېم زه مو اول درته ویل چې په کورسنا زیوته په عام غالک شه اوس چګاول په تیږه خو ورکشه ویلړول په دیګ شو ډیر خوښ وو چې د عام خلک ته اوس ورچک شي چې خلک د خپل د جرأت ور پیدا شي دغه او ان شاء الله مش د اخره پر کوي ویس دا خبره هدو منظور مش خپل وار جاسه قاتل په سوشل میډیا باندې دا خبره ډیره کیسه رو دریمي په یو طرف په آرمی پسې ته ډیره جذباتي خبره وکي په بل طرف ته سوابق شه آرمی چې کیم کابرینا دي ورته خو نور هډر شش خلکو وي یعنی دا شی بونه د وسه پر خلک نه پیږي چې دا خیر کار د دې مقصد څه دی چې دل یې چې آرمی ډیر بادي داستر سره کوي او دل په بل طرف باندې تراونی په سوابق شه ورته یو د آرمی چې کیم کاستا اغتا د داوود پورا درېمې دا چ کیسه ده په دغه خلک نه پیږي اول خو میش مسلمونی مړی چې وي مړی څوک باید نه یې دوي مړی ته داو هم هر سړی کو
او دومه خبره چې کیم کرنل شیرخان و دا د فاټا جنگ یا لوړ وهنه په دا نه هم ډېر اول دی بل میږه آرمي کا ډېره بدایده کړې ده هم مطالبه هم کړې ده چې تحقیقات یې وکړه میږ د تحقیقات مطالبه کړې ده هغه کی شخصي سطح باندې میږ د چا هم د وجود خلاف نه وي میږ غونډ د چا د وجود خلاف نه وي میږ د چا د بد عمل خلاف وي میږ د فوفوش نه نه چې څوک ښه سړی وي هم ویلکم زنده‌باد خو چې بد سړی وي هغه هم ټارګېټ کوي په یوه طرف باندې جرنل مشرف ته چې میږي چې 500 ورکال وړه په بل طرف باندې زه خپل تکبر ته ورغلی نو دغه نه معلومیږي چې د میږو چې کوم یعنې تاک دی د څه تعصب په بنیاد نه دی د ضد په بنیاد نه دی د غلطه کرداري نه په بنیاد دی د ظلم په بنیاد دی خو بیا هم چې ورته میږ ویراغللی پاکستانی فوجي هم په څټ ویلوړ و چې ویډیو کوله نو دغه ته هغه همدردي یعنې نه وه خوښه حالانکه میږ چې ویس د خپل علاقې نه رتللي میږ علاقه غونډه داسې ده چې پی ټي ایم ده ټورنمنټ شیري و مو ته روغله وړکي چې بریګیډیر یې چې که توس خوښه وي زه بیا فاینل ته درشه غته مې منخصته میږ څه وکړي مور چې روده شي درته ځکه چې میږ ډېر عزتمن خلک میږ څوک بېعزته کوي نه څوک چې عزتمن وي د سړي عزت کي بې عزته سړی د بل بې عزتي کوي خوښوي که نه نو موږ خو خپل ډېر په عزت باندې ده ته ورتللي ده ته هم دا وکولی دا خو د عزت چردو دغ د عمل و نو دنیا ته په هغه عرض باندې جوته شوله چې ښه څوک دي ښه څوک کول غواړي ښه نیت د چا دی بد د چا دی بد څوک کول غواړي که نه دغ د واضحه کړله د یعنې د میږ د پی ټي ایم د خلکو د پښتانه همدردي دغ د نه کول نه منل غواړي نه اکسپټ کوي و میږ هم دا ورته چلو ته نه اکسپټ کوې میږ آینده تو سره استی همدردي نه شوروي نه به شو کوي کله به نه شو کوي ځکه چې دا ته ریزلټ وکړئ تو ځکه کله شو کوله هم میږ یو جرنل چا په یو یې نه وویشته څومره ظلم د میږ سره شوی دی یو بریګیډیر چا په تیږه نه وویشته یو داسې نه ده چې غونډ ډور دی دا راهستی بیا ډور نه دی ډېر پیاوړی خلک شته دی خو دا وي چې خپله خو را خپل کلي کښې میږ چې ډېر بد سړی روشي هم ورته چې د یعنې په بدماشي خو نشي رو رټ کلاک داس بیا څه نه ورته نو دا خو د دغ د هغه خو دغ د شو کېدل په هغې کښې خو کوېسچن بلکې د دې نه بچر دی پوه شول یعنې وردي میږ ویلې وي دا وردي خو دا هم وغوستې وه وردي د کرداري نه د وجه باندې ایدي شي وردي که هغه کردار ټیک شي چا باده نه وایید کړي دا وردي په 2004 چې کله راغلی وه په وزیرستان چې فوج یونټ ته نن هم وی بیالیس بلوچ چې اول ورته فرینډلی میچ مو ورته ارینج کړی و مو ته انعام راکړی و زه د سره درېدلی و د په سکول ښه مې سبق وی ویلي خو چې کله دغه وردي کرداري نه بحث شول کله دغه د ظلمي نه شریک کړل کله دغه په عام خلک تشدد د عام خلکو ورکول شریک کړل میږ د کردار مخالفت کړی نه دی او کوي وی هم منظور پښتين ویس یوا پښتنه بلا دا هدو دا هند ډېر خلک غاوي میسینګ پرسن خبره تو څه کوي کنه چې کوم ورک شوی دی یی چې کړی دی په دا کې ډېر عجیب یو سوچ جوړ شوی دی خلک پښتنه کوي چې ودرا تو څه دغه چې افیشل لیست جاری کړای دی نامینا ډیټیل چې تاسو ته پاته دو چې دره کسان دي د دغه علاقې نه چک شوی دي مشترک غون ډیټیل شته دی چې نن تاسو ته وی چې روشي کې نه مشته لیست روکای تاسو کیم کسان چې میږي تاسو ته دیر کی په تاسو پیرا د تاسو سره داسې تایورای شته دی تاسو په پیری چې میږ په باندې تاسو کمپلیټ یې چې تاسو لیست ورکوای شي د بندګوري نامینه ورکوای شي شته دی کنه تاسو داسې خلک هم په شاچا ولای دی چې به ورک شوای دی په ماین شوای دی یا لیوانای شوای دی عام هم د لیست نه شاچا ولای دی دا ډېر واضحه جامه دو وته انټرمنټ سنټر یې زم یې نه وډاکي انسانونه نه ډاکوي پوتش و لیست خو ثابت ته اتارټي ځنه روخلا چې ته په دا کیسې راغږې د په خوښ چې تو ته دیر کی لیست هشته دی پراپر معلومات هشته دی بیا خبره دا شوله چې یعنې څوک لوانای شو ورک شو څوک هغه شو ورک شو څوک دا خبرې یعنې دا که ته په ریر کیسز شو وچاوې ها نو د علاقې څو لوانې وي خو غون خو په لاکي نقشه یو لوانای وي
نو که ته دا بله خبره چې وکړه یعنې څوک لوړ نو هغه څه وي هغه خو دا را مثالونه ته نشر کولی میش خو په زرینه خبرې کې په زرینه خلک میش لوانای شو ووته کورنه عقل یې نه مانی دلیل یې نه مانی منطق یې نه مانی وړي دي خلک یې لیدلي دي تورې شپې چاپې یې لیدلي دي خواندې ماندې خپل کریژول لیدلي دي آس پاس کورینې ډېرې ماندې سیرې روېدلي دي چې زوی زیای زه نه یو وړ ډېر پلارینه یې خړاګې لیدلي دي چې د والینه تا نوس وي زامن یې ورک وي بېګناه دا ډېرې جواتې خبرې دي میش په مار شک شي دا سول کیدای شي یو داسې علاقې سړي په ځین چې وي چې هغې فاټا نه وي لیدلي هغې ړام کور نه وي لیدلی هغې داسې وطن بېواسه خلک نه وي لیدلی چې په ټکوړې ټکوړې بچای به بوجې ته ولا وچو سړي کیسه به نه شوه کړی چې چا وویشته لیدلی به و دا چې چا هغه لیدلی دی هغه پې دي واقعي منظور دا خبرې بالکل حقیقت دی د ډېره حده پره نور هم ډېرې مسلې دلته راونې دي ډېر خلک په سوشل میډیا باندې یوه مقصد دته عجیبه سلسله شروع شوله ویلې چې منظور پښتین ولې چیرې و چې کله داسې کېدل منظور پښتین ولې چیرې و چې کله په 2004 کې متاثرین راووتل منظور پښتین ولې چیرې و چې دا داسې منظور پښتین رښتیا ولې چیرې و چې دا متاثرین کورینه نه مینداول په تکلیف شوي وي یا د دې د نورې ډېرې مسلې راونې وي دا منظور ډېر سیاسي کسان چې کوم دي د تحریک انصاف شول یا نورې پارټۍ مختلف خلک دا تنقید کو چې دا خو اوس نوی راوتلی دی دا کیسې خو موږ ډېرې زوړې تېرې کړي دي اصل جواب یې درکړو خو په اول که زه یو سوال وکړه خالد خان په 2017 کې چیرې و چې مونږ انټرویو اخیستی و څه جواب یې روکېده کرداري نه وي کردار په رنګ په نوم پرې نه وي تړلی ته نشې محسوس کولی چې مولانا معراج الدین هم داسې یو مزاحمت کوه کردار و ته نشې محسوس کولی چې د میش د علاقې مشرونه داسې کردار ادا کوه په شخصیت که نامینه وخله پلونکای روچک و ورته دا سلسله جوړېږي هغې سلسله کښې و آخري میش مینده کړي چې پلونکای روچک و آیا دا چې کیم خلق دا سول کو چې په دغه ټیم شه دی چیرې و په هغه ټیم شه چې د مو مشر کیسه کړې دو دغه سړي یې سپورټ کړی دی نمبر 1 دومه خبره میش د ماینز خبره کړې دو میش د ایکسترا جوډیشل کیلینګ خبره کړې دو میش د لاپته افراد کړې دو میش په عام خلق د تشدد کیسه کړې دو آیا دا مسله د 2018 کې نه وي دا مسله په 2017 کې نه دی پوته شوی میش خو په 2016 کې کلی علاقې ته تللی ماینز مسله خو ویس به نو په 2008 کې دا مطالبه کړې وه چې ماینز صفه کړه چې لوړ وي هنه موږ په 2004 کې دا مطالبه کړې وه خلک بونه تشدد پیره علاقه نه سه دا په 2016 نه بعد تیزه شروع کړله نو موږ په 2003 کې دا مطالبه کړې وه چې په خلک تشدد ما کچل ولې فوج نه ورغله یا دولت تغابي دا خلک په کیم بنیاد یې دغه نه پښتنه بچار دو چې بنیاد د څه شی دی دیږي سول یعنی چې که په ایږي وخت داس کردار وای تو سپورټ کوو چیرې خو ځکه دا خبره کوم خو یک بنیاد ورته کړو چې یعنی که په هغه وخت وای مو سپورټ کړی وای ویس په دانه سپورټ کاوه چې ویس یې وخت نه دی نو په ایږي وخت ته داسې کرداري نه وي سپورټ کړی دي بله خبره دا چې کیم میشته یې هم چې ته په دانه اول چیرې وي آیا دغه مو ژوند تړلی دی هم پړاو کړی دی چې زه مخشه وکنه و آیا د مو د 2014 احتجاجونه لیدلی دي یا 2015 احتجاجونه لیدلی دي یا 2016 احتجاجونه لیدلی دي یا 2017 احتجاجونه لیدلی دي هغې پسې څوک اسې کوېسچن خې پورته کړو دغې کوېسچن یې لږ کې زمیني حقایق وکتل که خالي یې د پروپیګنډې دپاره استعمالوي بله خبره دا د یوسف کتوب کیسه دو یو تو سره چې څوک باد څه وکړي کیدای شي په موقع نه کې مینده خو چې کله موقع مینده کې یوسف خې غوړي دا د تو انساني حق دی دا د تو آئینی حق دی دا د تو اسلامي حق دی دا د تو ایتکس چې ورته یې پښتونولي دغه حق دی نه وینې چې پښتونه کې خپل مړي سل کله بعد بدل وکړي چې لشکبیر بیړه ته شوی موږ خو ډېره غټه بیړه کړې دو موږ خو په بیړه کې وروتلي کیسه یا پیرا سره سر ته نه ورسېدلی چې موږ د یوسف کتاب کیسه شروع کړې دو لیا خو دغې نورې منصوبې راوړلې لیا خو نور مرګونه شروع شوي نو موږ د ناقب کیسه کړې دو ناقب کیسه د مو په 2008 کې کړی وه چې بل د مړ احتساب دی احتساب په جنګینه نه بعد هر چیرې کیږي دا د جنګ په اختتام کیږي په منځ کې ډېر زیات
میش د اعتصاب یا د دغې مخالفت دا د وخت نه روان دی. علي وزیر پلور په سر په څه شي لوټ شو؟ دا د علاقې مشرګري یې کوله، دغې شي مخالفت یې کړی دی. دغسې ټول د میش ملګري ځورېدلي دي. دا خلک چې آپ اوس وخت کहाँ थे؟ ته هغه وخت چیر شوی؟ زه تېر 6 ستمبر زه یې دغه په جیل شوم. څه مې کړي وي؟ احتجاج هم کړی و. اول خو د لږ کې سټډي ورته کو، بل دا غونډه هغه خلک اعتراض کوي چې کوم د میش سات نه روکوي په یوه طریقه باندې. لیا دغه خلک چیرې سات ورکړی هم نه دی، ملاتړ یې نه دی کړی. دا کسان چې دا یو ثابته کړي چې د مولانا نصرالدین سات ورکړی وي، ملاتړ یې کړی بل یوه لیډر یې کړی وي. هر هغه سړی چې دغې وطن سره خو بیا هم د سو لري. میش د دغې وطن د نمایندګۍ په حیثیت باندې د ځواب ورکول خپل فرض ګڼي، د ته قدر ورکول دا خپل فرض ګڼي. کنې دا وزیر اعظمون د پاکستان د په مسله کشمیر غږیږي، ولې څوک کوېسچن نه پکې چې کله د جدا کوو هم په غځاین شته ولې پخ چیم شه چیر شوی قاعده اعظم په 1913 کې راغلی دی هغه ته مسلم لیگ ته خلک ولې نه ورته چې پهلے کहाँ थे विस्तर سره رواني ولې نه ورته پاکستان جوړ شو په دغې نه بعد څومره پروسس شوي دي خپل ټیم باندې شوي دي. نو داسې خو نه ځو چې یعنې یو سړی بله خبره عمر لحاظ نه کړو د خلک 1994 پیدایشت 2004 سے جنگ شروع کیږي الله سکوله بچای. آیا زه چې یو روچګ یې هم چاو اعتماد در باندې کړی وای الله سکوله بچي باندې چې دا مې لیډر جوړوي ډېر په مشکله دغوی ته راسیږي. او بیا ګیله دا کوو چې ښه باد بالغ شوي مې ښه باد هم پېژندلی دي میږ اوس پورته کړی دی. زه مې چې دا اوس پورته کوی په دا مخ ژیرګې نه وه، زه پېښ ټیم شم ژیره نه وه چې دا مې یعنې چې په ښه باد پېدلي میږ دا اوس پورته کړ. خو دا ګیله هم بیا دغ نه شي چې میږ خو وي ته چیرې وې چې مو سات تېرو کړی وای زموږ ملاتړ خو تو نه دی کړی کنې میږ خو موجود وي. میږ خو ویسه د لاشکر سره نه وي روتلي 22 ملګري روتلي وي، یعنې کیدای شي دا 22 ملګري په 2030 کې کامیاب شوي وای. دا مسله داست و چې دا کوېسچن څه بنیاد دی خلکو چې په کوم بنیاد کې موږ په هغې بنیاد باندې ځواب درکړي. موږ خو د غونډې بنیاد نه ځواب درکوو. څوک دا ویلی شي چې یاره عمران خان 1991 یا 93 کپ یې ګټلی دی بیا 1987 یې ویلی نه ګټو. دا یې ولې چیرې و چې په 1987 کې تاسو خو نه شئ ویلی. دا خو هغه خلک ټوکه ځنه جوړه کړې وه. دا خو بلکل هغه یو مذاق ټایپ دی. میږ مسله خالد خان دادو چې ایکسټرا جوډیشل کیلینګ بند کا هغه احتساب وکا لاپته افراد عدالت ته ورکا روان ورته سازو ورکا ماینی نما ولري کېستای خلق ما زبا وستای په چیک پوسټ لشکره ویا شاکی دغه د مسله د چا پوس وخت کहाँ ته دا خاطو غدار دای کفار دای کافر شوی اسرائیل شو انډیا شو دای په بل لاګیا دای میش په بل لاګیا دای معلومیږي چې یو بل په ژبه میش نه سره پیږي. منظور دا خلک ډیره پښتنه کوي چې کوم سیاسي خلک تای د غي سره د تو نوستا ویلوډا ډیره دو په سوشل میډیا باندې خو نن سبا ډېر تصویرونه ګرځي خلک ویني نر ځکه زه بار بیا غي اصول طرف ته ودریم چې کېدای شي په یو ټیم چې تو خو ویل چې سیاست غامه نشته دی خو د خلک سره د نوس ویلوډ شته دی میږ د تصویرونه د خلک ویني بیا پابن خلتن کې شریکو تصویرونه خو یعنی کیما ها پارټي یو پارټي هم ورکر دا خپل لیډر نه پوښتنه وکړو چې تو سره ملاقات شوی دی که نه غونډې سره هم شوی دی ځکه چې میږ مسله که میږ په پارلماني سیاست نه کې خو دوی کرکټ مسله خو نه دو نه د حاکم مسله دو سیاسي مسله دو وار دی جنگ دی وار انټرنیشنل مسله په دا کښې ملاقات خو میږ دی هر چا سره کې ملاویږي هم ورسره خو په دغې نیت ورسره ملاویږي چې د میږ مسلې کښې دی خپل کردار ادا کو که د عمران خان سره وي که د محمود خان سره وي که د فضل الرحمن مولوي صاحب سره وي که د سپندیار والي صاحب سره وي که د بلاول بټو چې کوم یو هم لیډر دا وي دغې غونډې سره که چیرې هم د میږ کانټیکټ روغلی دی په دغې بنیاد هم روغلی دی چې یعنې توس خو پارلماني سیاست کې ستی په دغې پارلماني سیاست چې توس سره څه کولی شستی میږ د ښه هیله د هر چا نه لري هر چا نه د ښه امیدي نه لري چې یعنې ښه چارو وکړي داسې په دغې نیت باندې هر سړي ته ښه خبره او خپل ښه پیغام رسوي.
ویس منظور پښتین یوه دا خبره هدو موږ خپله لیدلې دو چې انټرویو مې د لیدلې دي میډیا ته چې ته کله لوډ شې داسې خاص ته خبره ته نه پرېږدي یا د کټکاوي بار بار یا کوریج نه درکوي د تو جلسې جلوسي نه ته داسې څه واجه دو پکښې چې د دره خلک په ساده خاپارېږي دی د دغه ویلې واجه چې دو ته چې کوم پې پوهېږې دا همونه نه پارېږي خالد خانه ثابت ته روشه ته هغه بیانیه چې پښتونولۍ په پښتنه باندې ظلم بیانیه دو اته پړاو کتونه هم بیا پارېږي دغې خلک د پښتانه د مسلې نه الرجي دو انار به ولغوډي بل د پښتانه یو ایمیج ور په تاپل لري چې دهشتګرد دي نن پښتین کوم ځون ثابتوي چې زه نه یو دغه شي شکار یې زه نه دغه شي ز خپل شکار شوی ویکټم یو دی متاثر شوی دغه شي نه هغه دا خلک نه غوړي چې جواد شي ځکه چې کچیرې پښتین خپل متاثر دی بیا دولت جنگ په څه شي کېږي بیا ډالر په څه شي روسي بیا د دنیا پیرا وارنټر چې کوم یو سیاسي ټایپ گیم اکانومیک وار شری دی دغه سیټ په څرنګ کېږي دا یو ډېر باقاعده په دا باندې سوچ شوی دی چې ما ورسه په دا باندې ډېر 15 کوله ته خالد خانه د لاده الاده کوري نه ډنګ دی تو کله ډنګ دی میډیا ور جواب کړی چیرې تو ریاست نه دی تو میډیا نه ده چې شری تو غام جواد کی تو خواشیر تو غام رز د ښکارا کوي ویلې نه ښکارا کوي پی ټی ایم جلسه ته هیڅ کوریج نه ورکوي بخي چې په ژوند نه کوي از یو راز جوړه وړ کی چې ټکوړي ټکوړي شي ته ورکو کوریج خو د وخت نه دی ورکړای د داس میډیا صرف د یو سایکالوجیکل ټریټمنټ د پوره یشیرو چې د پښتین کوم ذهني ټریټمنټ ورکوي داس ورته شو کوي چې مطلب یعنی د عادت چې کوم کیس دی اځنی ویری په کوم ایجنسی شه د ماکاشه یو دیشت کسان شهیدون وي او ور په د پروګرام شری و چې شعیب ملک او ثانیه میرزا ورودو دلته و ټکوړي ټکوړي وړکی یې شوي یوه پاټه وروغله چې دهشتګرد مړه کړي دي یعنې دا چې کوم کیس و د ده نه یې ویر کو دا چې کوم اجتماعي ژوند و ور ختم کو ده ته دا احساس ویر کو چې نه د تو اوز اهمیت شته دی نه د چیرې تللی شي دا د غلامۍ انتها دو چې موږ ته به موږ باندې ظلم وکړه دا غلامي وروشي خو د غلامۍ انتها دا دو چې هغې ظلم مخالفت چې که زه اته مې نه پرېږدي خالد خانه خلک وبیایي چې ملک خلاف خبرې دي دغه درته وایي تو خو د میش خلاف خبرې کستی داسې یایي نه ته چې مو وس په څاپړې ووایې او زه چاته یې چې په څاپړې ووایي ته په کومه خوله خلک ته یې چې مو خلاف غږېږي بالکل نو د غلط خبرې خو غلط بیانو کېږي چې څه د کړي دي میش خو بیانوي بل منظور پښتین چې د هر طرفه نه یې سور شي یا هر طرفه نه یې سور شي خامخا بیا انسان چې د میډیا د طرفه یې سور یو چې دا پاکستان عدالتي نه چې دولته په شروپینې بیورسي په کیلومتر نه کښې دا چیرې فاټه ته یې وروایي تو کیم وزیر اعظم فاټا ته درغلی دی آیا فاټا د ځان شمیروي ها تو کیم چیف جسټس درغلی دی مو سوال هم دغه و چې دا نه وایي چې کیم وزیر اعظم دا یا چیف جسټس نه چې تو سه وس نه وایي چې شته امید هم شته که چې مسلې حل شي که نه غریب سړی یې لار څه کو میږ په دغې لحاظ سره چې څه دي رو سره موږ سره یشکې ژاړو پر یو دادی میش سره څه شته نه میش پر یو دینه کوي می جوړي دا خو د دغه سره دی ریاست سره ټرند فوجي نه توپې بامي نه اټمي نه دولتي نه یو نظام چیف جسټس یو شای پارلمان مختلف ډیپارټمنټس دا خو دغه سره دی دغه د میش پیسې چې رودري میار شي دا د دغه د پولیسو دی میش د شي توقع په دا ریاست شه د هر سړی نه کوي هر چا نه کوي د شي توقع منظور شمالي وزیرستان هدای جنوبي وزیرستان هدای مسلې مسایل ډېر دي خو بیا مو ته چې چوره پر اندازه لګېدلې دو چې کوم داسې کله کښېني ماندلس کې خبره کي ډېر خلک دا وایي چې منظور پښتین د خپل وطن د خپل خلک نازیوتا یې ورې په صوابۍ په سوات په کراچۍ ورې په لانډي په پلونکي جوی
ور دلی دولې جلسې جلوسینه دغه چې سیاسي مقاصد دي چې نور سوچې دای نه د میش د خلک غام دی ورلاک کنه نقیب الله کیس تای پغه شیان هغه صفورمان دی دا نور کیس جبران دی دا ټول وخت دی دا بیا په ورک شوی دی پته نه چې اسه دغه اخر کار دا ها یوسول دی ډېر اکچولی کیسه ده وکړله دغه د میش ته مو کار وکړله چې دې کیسې وضاحت وکړي میش په کیس باندې وزیرستان خلک خبر دی سوابق خلک چې میش به راغلی میش خبر کړی دی میش خو یو پیغام مخصص د دغې جنوبي وزیرستان شمالي وزن فاټا یوه بل کونجې ته وري د په دغه نورې پښتانې په نظر شه ها دا خلک دهشتګرد خلک دی میش دا نه کوي چې د خپل وزیرستان ایګنور کوي میش خو وزیرستان او د فاټا چې څومره دغه کیس د نور پښتنو ته پښتونوالۍ په بنیاد باندې وري میش د پېښور خلک ته خپل پیغام یوړ د کراچۍ ولته هم یوړ د دنیا چې چیرته پښتونه پروته دي هغه ته د دغه زوی یوه پیغام هم وړی دی کنې که په کوټه کښې مو تقریر کړی دی نن یې پړاو که چې په کښې ذکر څومره د کوټې مو کړی دی څومره مې د وزیرستان کړی دی خو هغه پیغام وري په دغې د پورې وري چې دغه خلک د پښتین کوم سره یو شي دا خوښی وزیرستان یې ځونه نه شي چګولی پوته شوله نقیب الله کیس نقیب الله کیس تر وسه پورې دا یو سیاسي کیس دی دا یو سیاسي پرشر غوړي دا ډېر ښه کرداري نه ادا کېږي په کراچۍ کښې خو آیا هغه سیاسي پرشر دومره جوړ کړی دی لکه پي ټي ایم چې جوړ کړی دی دا د روانور بیرته منظر عام ته راتګ ته څه یې چې هغه د اورته لوکل چې کوم کوششونه کېدل هغې په وجه راوتلی دی که پي ټي ایم یو جنرال پرشر و نن هم په دغې کیس باندې غوټ پرشر دی پي ټي ایم دی چې کوم قانوني غیر دی هغه وکیلون ښه پوهېږي جبران ناصر یو وکیل دی د ده سره چې کوم نور کسان دي هغه وکیلون دي نو هغه میږ په داسې شي کښې چې په کومه مسله باندې میږ خپل نه پوهېږي هغه د ده کوآپریشن وي نور تر وسه پورې په نقیب الله باندې دومره ډېرې جلسې هغې لوکل لیډرس نه دي کړي لکه پي ټي ایم چې کړي دي دومره ډېر جلوسي نه دومره ډېر احتجاجي نه دومره ډېر پریشر ډیولپ کېدل او دومره سول ځواب او دلایل ویلل چې څومره په دغه د باندې پي ټي ایم د نقیب الله په کیس کړي دي او تر نن ورځې پورې خپل اول مطالبه د ده یې شروع دا غټ ثبوت دی چې نقیب الله کیس باندې دغه د کمپرومایز تر وسه پورې نه کو نه یې کړی دی نه څوک جوتولی شي منظور په آخري کښې زه یوه پوښتنه درخوا وکړم میږو د پروګرام والا رو ختموي چې ته څرنګه ګاڼې دغه سول تو لږ کې سوچ وکړې چې ته واقعي دا ګاڼې چې تو ته خطره شته او ته دا ګاڼې چې تو ته که خطره دو چې اندازه دې کېږي چې یاره که به مو سره څه وشول دا دعوا جوي دا کیسه وي یعنی ته دا چې کلیر کوای شي چې ته په خپل ژوند ته په خطره شي وینې چې یاره مو ته واقعي خطره شته دی مسلې شته دی او که بیا چیرې خدا نه خواسته انسان دی دغه دنیا نه هر انسان دریمي مو د خپل مقصد دا دی چې تو سه په دغه تنظیم چې داسې سیستم جوړ کړی دی چې ته وایې چې که زه نه وم الله دا نه وکړو ته نه وې تو دا تنظیم دا سیستم شي داسې کاست دی چې بھائی هغه د تو هغه پلانینګ مخکې بیایي خالد خان خاطري خبره ده وکړله خاطره ته څه چې تو ته نشته دولته یو ډېر بېچیني دو سماجي معاشرتي معاشي دا بېچیني دو دنیا وارن ټرر یو غټ جنګ د میږ د پښتانې په خوب رالګیا دی ته نه ګاڼې چې د میږ ډېر مشرون چې داسې اوز یې پورته کړی و هغې څه ریزلټ نه ورته ولګېده فیملیز بربود یې کړلې بېعزته یې کړل خلکو مرګ خو مرګ و ډېر څه ته یې ولا تیور کړل دا د میږ خوب را باندې جنګ چې چا راوړی دی دا ذمه دار دي دولته یو یې مو نه هر چا ته چې خطره دو دغه ذمه دار هغه خلک دی چې د خوب راته جنګي نه راوړي دي پردي ته خپل دشمن ته خپل کس پېژنې چې یاره که مو ته چیرې ټیک ټاک یې پېژندو ځکه چې تر وسه پورې که موږ ته مشکلات جوړېږي څه موږ ته د دغې ادارې فوج طرفه جوړ شوي دي تر وسه پورې موږ ته بل چا څه مشکلات نه دي پیدا کړي یعنې چې تو سره څه کېږي ته وایې چې فوج وي تو سره زه وایم چې دا جنګ دولته جرنلونه راوړی دی جرنل مشرف په یس راغلی دی دغې کښې که تو ته خطره دو که مو ته خطره دو دغه ذمه دار دي دا پردی جنګ و دا نه د پښتانه د ګټې جنګ و
نه د پاکستان د ریسټ آف پاکستان د پښتانه نه علاوه که ګټې پشه کړي وي الیدلی شي میش پښتین قوم نه په اتفاق دته وردانګلي دي نه په دا مشوره کړې ده نه د یې میش خوښ او د خپل دغې تحفظ مومنټ ته مخکې داسې پلانینګ شته چې که خدا نه خواسته خدای د خیر کو تنظیمونه کونډېږي نه تنظیمونه چالېږي پښتون ژغورنه غورځنګ تحریک دا دوی ته رسېدلی دی چې څه د ډېرې خلکو ژوند ورسره تړلی شوی دی یعنې چې دا یې نه وي هم داسې بیا ژوند تېرول ورته مشکلېږي دا قطعا نه ختم کېږي او چې څوک یې په ختمول شروع وکړي هم شل کلخه ګارنټي ورکوه چې نشي هضم کولی نوی سیټ اپ شته میره یو زبردست سیټ اپ همدا هر شی دی هېڅ داسې کمای نشته پکښې او خدای دې نه وکړو الله پاک باندې میږ ډېره غټه بروسي دي دا غونډ سیسټم داسې والا سیخ شوی دی چې میږ خپل سوچونه فکرونه چې غونډ والا جمع کړي هم نه پکښې رسېدلي دي نه پکښې رسېږي د الله پاک کارنامې وې نن هم چې مشکل جوړې شي والله هغوالی دا خدای ته ووایه چې یا الله موږ نه پی ټي ایم پېژنده موږ خو داسې وړي کن کوي نه دی مو ملګری پی ټي ایم پېژنده چې دا څه شی وي بیا دا څرنګه وي نه هم داسې چېرې په سوچ ښه تېره شوي دو تو جوړ کړی و دا زوی شی مشکل د جوړ شوی زه خو نه پې پوهېږم ته سیټ کوه سره خدای پاک همیشه غیبوني امداد یې میش کړی دی همیشه چې میش به داسې کیسه کړې ده چې هسې هم د خولې نه وتلی دو هغې نه داسې پلینینګ جوړ شوی دی داسې ګټې جوړې شوي دي چې خلک هیرونه و چې دا داسې سوچ څرنګه ورته روغځي د میش مخالفین ریاستي ادارې چې د میش په مخالفت شي څومره هغه غټ غټ پلینینګونه کړي دي شورتوبې کړي دي هغه د دغه په ناکامي او د میش په ګټې تمام شوي دي منظور هسې مرګ نه ډارېږي خالد خانه ته څه یې چې راکي مالیار باندې راونی په دا کښې دا سړی هم تېری دی شي چې مرګ نه ډاري شي مرګ نه رښتیا درته یې زړه درته یې کله هم نه ډارېږي او پته نشته زموږ زړه ته دا کیسې نه رسي او زموږ په ذهن ښه یا ډېر وخت نه یوه کیسه وه چې یعنې که موږ دا چارې کړي هم دوې کیسې روسره کیدی شي غیر انساني چې ریاست وکړي یا بدترین تشدد روبنې کړي یا ممړوي و دا بیړې ته عمل یا ډېر کولینه اول زړه ته هم کړی دی ولوړ مې بیس د داسې په عادت شوی چې په دا کیسې کښې یعنې موږ لوړ ذهن ته هم دا کیسې نه رسي چیرې یعنې ته به جون پیرې چې په تو تشدد کېږي او داسې مرګ در اندازه درته کړي چې شاید کیدای شي موږ سره داسې که چیرې کېږي دا د الله کړه دي که چیرې کېږي د پښتون وطن د یو ښه مستقبل په خاطر باندې دا یو ژوند دی چې بار مې ژوندی کوي په والا چې پښتانه ښه ژوند یو دغه د ثقافتي اسلامي دیني ژوند دغه د خپل یو خوښول ژوند دغه پوره چې بار مو ته ژوند ورکوي چې دو ورکه زنمتال شه بیا په دغې بنیاد باندې چې مو ته ژوند میلاویږي ژوند نه روخلق چې وي مې همیشه وي دغې پوره وي دا خو ډېره واضحه هم ده وایي مې ژوند په خپل ذهني نقش هم داسې دی وایي چې او څه سوچ وي امیر متلک چې خو په خپل ذهني کښې میش خپل ژوند دغې وطن په ښکلا کښې ویني د دغې وطن په ښېګړې کښې یې ویني دغې وطن اجتماعي ژوند چې نه میش باندې غریب خلک خپل ژوند ویني منظور پښتین ډېره مننه ډېره مهرباني ټایم دې روکړلي او ډېر زیات خوند یې وکړي دې زړه چې تو میشته خپل ټایم روکړي تو هم ډېره مهرباني تو چې چوره کارکنون دي چوره د تو ټیم دی د ټولو ډېره مهرباني دا غونډ ټیم دا غونډ وخت دا غونډه غږېدو میش په یوه داسې نیت کې چې وطن یو کاس هم کیدای شي داسې څه په زړه کښې کیسې وي چې هغه دی ځنې خبر شي میږ د یوه میږ مخالف چې کوم دی په خپل وطن کښې په خپله پښتنو خبره باندې هغې حق هم ادا کوي چې دی چیرې داسې نه خبره یې نشي رخپوتی تو سه هم ډېره شکریه الله تعالی بود لره چې په دا کښې میږ مدد کیستی ډېره مهرباني میرا منظور احمد پښتین سره خپله انټرویو خپلې خبرې کیسې هم وکړلې میرا بالکل پروګرام ختموي خپله انټرویو هم ختم کړله په دغې الفاظینه باندې چې د میش د وطن د علاقې چې کوم مشکلات دي کوم تکلیف دی کومې پریشانۍ دي په هغې باندې د ډېرې خوشحالۍ خبرې وکړلې او د هر سول جواب یې په ډېره خوشحالۍ طریقه باندې روح کړلې زه ډېر زیات د زړه شکریا ادا کوم منظور احمد پښتین د پیرا د ټیم او بیا غټه خبره دا دو چې میش په اخري کښې یو سول یې نه وکړلې د ژوند او د هر انسان ژوند
پاته نه لګېږي چې ودارېږه د مو د ژوند موډ چې کیم دی کیم یو دی نرزه دا ویایم چې الله تعالی دا ژوند ورکو او په کومه نمونه چې د دوی د یو امید دی یو کوشش دی الله تعالی دې پښې کامیاب کو مقصد یې پښې ورسوي او بل د مو د دغه انټرویو مقصد دا و چې موږ هغه سولینه هغه خبرې دله ته روري یا منظور احمد پښتینه زه هغه سولینه وکړم چې کوم د خلکو په زړه نشي دي او دوی د ډېر ټیم نه د دغه شاینې په کوشش دي چې چوکو دا سول جنې کوي نر سولینه مې جن وکړل زه امید لرم چې کاچکه مای پېښه شوی وي پابونی خپل ملګری نه ډېر معذرت غواړم اجازه خیال ساتئ خالد خان غوړي اجازه الله حافظ په مخ